په ورځ قیامت کې به درې شیان د عرش د لاندې وي او بندګانو سره به جګړه کوي. ثلاثة تحت العرش یوم القیامت. ټول لړمبنی القرآن یحاج العباده. ټول لړمبنی قرآن مجید به بندګانو سره جګړه کوي. د الله رب العزت په دربار کې بنده به خپل حق غواړي چې دنیا کې تا زما حق نه و ادا کړی، تا زما تلاوت نه و کړی، تا ما باندې ځان نه و پوهه کړی، تا په ما عمل نه و کړی. نن سبا چې چاته قرآن مجید باندې ولې ځان نه پوهوي، دی به درته وایي چې جی دا خو عربي دی، په دې زه نه پوهېږم. نو ته چې دنیا دپاره انګلیش زده کوې، نن سبا خو اکثر کتابونه په انګلیش کې دي، ته چې د انګلیش زده کوې په دې ځان پوهوي، نو دا خو ستا خپل زبان نه دی، ته ولې انګلیش زده کوې؟ خو تا پکې فایده لیدلې دی ګنه، په دې کې ستا دنیوي ګټه دی. قرآن مجید باندې ولې ځان نه پوهوي؟ ته چې انګلیش زده کوې چې عربي نشي زده کوې، خو د ستا په زړه کې د قرآن قدر عزت نشته، احترام نشته. که چېرته د قرآن مجید د ستا په زړه کې قدر احترام وی، نو تا به دې دپاره عربي زده کړي وه. دا د الله پیغام دی. ته چې دې باندې ځان پوهې نه کړې، تا ته به څنګه پته لګېږي چې الله رب العزت په دې قرآن کې موږ نه څه غواړي، موږ نه د کم څیز مطالبه کوي. دا قرآن مجید په ورځ قیامت کې به د ستا خلاف الله رب العزت په دربار کې شکایت کوي. حدیث شریف کې راځي چې په ورځ قیامت کې به قرآن مجید د الله په دربار کې شکایت وکړي، یا رب العالمین ان عبدک هذا اتخذني مهجورا. ای زما ربه دغه د ستا بنده چې تا مخې ته ولاړ دی، دې زه دنیا کې غورځولی وم، دې پرېږدولی وم، فقض بیني و بینه. یا رب زما او د دې په منځ کې نن فیصله وکړي. او قرآن مجید چې د چا خلاف شکایت وکړي، د هغې هلاکېدل یقیني دي، هغه تباه و برباد شو.